بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي: الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كعمر. تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. الرابع أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهي أخوك وأبوك وهنوك وحموك وفوك وذو مال. تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك وكذا البواقي. مصنف رحمه الله د الثالثون د اعرابو په لحاظ سره د اسم کم دریم قسم دی نو دریم قسم بیانی. نو فرمایی چې د اعرابو دریم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی دا په ضمې سره وي او حالت نسبی او جری دا په فتحې سره وي. یعنی حالت جری دا د حالت نسبی ته دې تابع وي. او د اعرابو دا قسم د اسم متمکن کم 14 قسمونه دي. نو په دغه 14 قسمونو کې چې کم 5م قسم دی یعنی غیر منصرف دغه له دا اعراب ورکړی شوي دي. نو کچرې یو کلمه غیر منصرف وي او دغه کلمه په حالت رفعی کې وي، یعنی په ترکیب کې فاعل واقع کیږي، نائب فاعل واقع کیږي، مبتدا واقع کیږي یا د مبتدا خبر واقع کیږي یا دا نور کم مرفوعات دي په هغې کې یو مرفوع واقع کیږي، نو د هغې حالت رفعی دا به په ضمې یعنی په پیش سره وي. او کچرې په حالت نسبی کې وي نو حالت نسبی دا به په فتحې سره وي، یعنی په ترکیب کې مفعول به واقع کیږي، فيه واقع کیږي، مفعول له، معه، حال، تمیز وغیره واقع کیږي. نو تدې حالت نسبی دا به په فتحې یعنی په زبر سره وي. او څنګه چې حالت نسبی دا په فتحې سره وي نو دغه شانتې حالت جری دا به هم په فتحې سره وي. یعنی یو کلمه دا غیر منصرف ده او هغه په ترکیب کې مضافله واقع کیږي یا په دغه کلمې باندې د حروف جاره نه یو حرف داخل شوی دی نو د هغې حالت جری دا به هم په فتحې سره وي. نو مصنف فرمایي الثالث د اعرابو په لحاظ سره د اسم د اعرابو په لحاظ سره دریم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی په ضمې سره وي. ان یکون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة، او حالت نسبی او جری دواړه دا په فتحې سره وي. ويختص بغیر المنصرف، او د اعرابو دا قسم دا خاص کړی شوی دی د غیر منصرف سره. او غیر منصرف دا هغې کلمې ته وایي چې په هغې کې د منع صرف کم 9 اسباب دي، په هغې کې 2 سببه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونو وي دغه پکې موجود وي، نو دې کلمې ته غیر منصرف وایي. او مصنف رحمه الله به په دې بل فصل کې په منصرف او په غیر منصرف باندې تفصیلی بحث کوي. نو ان شاء الله تعالی په هغې کې به بیا مونږ ته د غیر منصرف کم اسباب دي نو هغه مخې ته راشي. نو فرمایي ویختص بغیر المنصرف، د اعرابو دا قسم دا خاص دی د غیر منصرف سره. که عمره، نو اوس عمر دا غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې د منع صرف 2 اسباب دي. تقولو توی
جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. په دې عبارت کې مصنف د غیر منصرف دا کم درې واړه حالتونه دي، حالت رفعی، حالت نسبی او د حالت جری، د ټولو مثالونه ذکر کړي دي. نو د حالت رفعی مثال له جاءني عمر، نو دلته د عمر دا غیر منصرف دی او دا په حالت رفعی کې دی، یعنی د جاء د پاره فاعل جوړیږي، نو دی وجنا د دې حالت رفعی دا په ضمه سره دی، او چونکې په غیر منصرف باندې تنوین دا ناراضي، نو دی وجنا موږ به داسې وایو جاءني عمر، داسې به نه وایو چې جاءني عمرون. د حالت نسبی مثال له ورأیت عمر، نو عمر دا په حالت نسبی کې دی ځکه چې دا د رأیت د پاره مفعول به جوړیږي او مفعول به منصوب وي، نو دا منصوب دی په فتحې سره. او د حالت جری مثال دی ومررت بعمر، دلته عمر غیر منصرف دی او په دې باندې با حرف جاره داخل شوی ده، لیکن چونکې د غیر منصرف حالت جری هم په فتحې سره وي، نو دی وجنا عمر دا مفتوح دی. تدې ځای پورې مصنف هغه اعراب بیان کړل چې کوم اعراب بالحرکت لفظي دي، او مخکې هم دا خبره غالبا مونږ ذکر کړې وه چې اعراب بالحرکت دا ضمې، فتحې او کسرې ته وایي، او لفظي مطلب دا دی چې په هغې باندې مونږ تلفظ کوو. نو د اوسه پورې چې د اعرابو دا کوم درې قسمونه مونږ ذکر کړل، نو دغه ټول اعراب بالحرکتو او لفظیو، یعنی په لفظونو کې دغه علامات دا موجودو، مونږ په هغې باندې تلفظ کوو. د الرابعون مصنف رحمه الله هغه اعراب بیانوي چې کوم اعراب دا په حرف سره وي، او اعراب بالحرف دا واو، الف او یا دي. نو تدې ځای صاحب کتاب اعراب بالحرف لفظي بیانوي، او د لفظي مطلب دا دی چې مونږ په دغې باندې تلفظ هم کوو. نو د اعرابو په لحاظ سره د اسم څلورم قسم دا دی ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، چې د هغې حالت رفعي دا به په واو سره وي، حالت نسبی دا به په الف سره وي، او حالت جری دا به په یا سره وي. او د اعرابو دا قسم دا د اسم متمکن کم 14 قسمونه دي، نو په هغې کې اسماء سته مکبره موحده مضافه الی غیر یا المتکلم دیلی ورکړي دي. نو د اعرابو څلورم قسم دا خاص دی د اسماء سته سره. اسماء سته دا دي ابون، اخون، حمون، هنون، فمون او ذو. نو د اعرابو دا قسم دا به د شپږو اسمونو ته اله ملاویږي چې کله په دې شپږو اسمونو کې څلور شرایط وي، او هغه مصنف په خپله ذکر کړي دي. لومبی شرط دا دی چې دا شپږ اسما دا مکبر وي، یعنی په دې کې د تصغیر یا دا نه وي. که چرې په دې شپږو اسمونو کې د تصغیر یا وه، نو بیا به ته دې اعراب کم جاری مجرا صحیح مونږ ویلو د هغې اعرابو به شانتې به وي، یعنې ته دې اعراب به اعراب بالحرکت وي. مثلا جاءني اخيك، رأيت اخيك، مررت باخيك. نو ته دې حالت رفی په ضمې سره دی، حالت نسبی په فتحې سره دی، او حالت جری دی په کسرې سره دی. نو یو شرط ولا دا دی چې دا شپږ اسما دا مکبر وي، په دې کې د تصغیر یا نه وي. دویم شرط ولا دا دی چې دا اسما دا موحد وي، یعنی دا واحد وي، تثنیه او جمع نه وي. که چرې تثنیه او جمع وي، نو بیا به ته دې اعراب د تثنیې او د جمع والا وي. مثلا د تثنیې مثال لی جاءني اخوانی، رأیت اخوینی، مررت باخوینی. او د جمع مثال لی جاءني آباء، رأیت آباء او مررت بآباء. نو دویم شرط ولا دا دی
چې دا شپږ اسما دا واحد وي، تثنیه او جمع نه وي. دریم شرط ولدا دی مضافتن، چې دا شپږ اسما دا مضاف وي. کچری دا شپږ اسما مضاف نه وي نو بیا به تدې اعراب د مفرد منصرفو صحیح والا وي، یعنی تدې حالت رفعی به په ضمې سره وي، حالت نسبی به په فتحې سره وي، او حالت جری دا به په کسرې سره وي. مثلا جاءنی اخن، رأیت اخن او مررت باخن. نو چونکې په دې مثالونو کې دا اسما دا مضاف نه دي نو دې وجه نه تدې اعراب بالحرکت دی. څلورم شرط ولدا دی چې مضاف وي خو یای متکلم طرف ته مضاف نه وي. کچری یای متکلم طرف ته مضاف وي نو بیا به تدې اعراب په درې واړه حالتونو کې دا تقدیری وي. مثلا جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی. نو په دې مثالونو کې د اخ اضافت شوی دی لیکن دا اضافت یای متکلم طرف ته شوی دی نو دې وجې نه تدې اعراب په درې واړه حالتونو کې دا تقدیری دی. نو حاصل او خلاصه دا شوه چې دې شپږو اسماو ته به دا اعراب بالحرف د اله ملاویږي چې کله په دې کې په یو وخت کې دا څلور واړه شرایط دا موجود وي. نمبر 1 چې دا شپږ اسما دا مکبر وي، نمبر 2 واحد وي، نمبر 3 مضاف وي، او څلورم نمبر مضاف وي لیکن یای متکلم طرف ته مضاف نه وي نو دغه اعراب دا به ورته ملاویږي. نو مصنف فرمایی الرابع چې څلورم قسم دا دی ان یکون الرفع بالواوی چې د هغې حالت رفعي دا په واو سره وي، والنصب بالالف حالت نسبي په الف سره وي، والجر بالیاء او حالت جری دا په یا سره وي. ویختص بالاسماء السته او د اعرابو دا قسم خاص کړی شوی دی د شپږو اسماو سره، لیکن په داسې حالت کې چې دا شپږ اسما دا مکبر وي، موحدتن موحد وي یعنی واحد وي، نمبر 3 مضافتن مضاف وي، څلورم نمبر الى غیر یا المتکلم مضاف وي لیکن یا متکلم طرف ته به مضاف نه وي. وهیا او دغه اسما دادي اخوکا، ابوکا، هنوکا، حموکی، فوکا، وذو مال. اخ دا رور ته وي، اب دا پلار ته وي، هن دا شرمګا ته وي، او حم دا د زنانه هغه رشته دار چې کوم د خاوند د طرف نه وي، مثلا لیور شو یا صغر شو. نو دې وجې نه حموکي چونکې دا د ښځې وي نو دې وجې نه موږ به حموکه نه وایو بلکې حموکي به وایو. او فوکه فو دا خولې ته وي د فم نه وتلی، او وذو مال او د مالواله. که مونږ په دې مثالونو کې وګورو مصنف چې دا کم الفاظ ذکر کړي دي اخوکه، ابوکه، هنوکه او حموکي او فوکه، نو دا کم 15 اسمونه چې ذکر کړي دي نو ته دې 15 اسمونو دا اضافت ضمیر طرف ته هم کیږي لکه څنګه چې په دې مثالونو کې شوي دي، او د ضمیر نه علاوه اسم ظاهر طرف ته هم کیږي لکه اخو، زید وغیره. البته کم لفظ زو دی نو مصنف د دې اضافت ضمیر طرف ته نه دی کړی ځکه چې زو دا د همیشه دپاره اسم ظاهر یعنی اسم جنس طرف ته مضاف وي. البته کله شاذ طور باندې ضمیر طرف ته هم اضافت کیږي لیکن شاذ لا څه اعتبار نشته دی. تقول توی. اوس مصنف رحمه الله د حالت رفعی، د حالت نسبی او د حالت جری په مثالونو په ذریعه سره وضاحت کوي. نو فرمای جاءنی اخوکا چې ماته ستا ورور راغی. نو دلته چونکې اخو دا په حالت رفعی کې دی ځکه چې دا د جاء د پاره فاعل جوړیږي او فاعل دا مرفوع وي نو دې وجې نه ته دې حالت رفعی دا په وو سره دی. د حالت نسبی مثال دی رأیت اخاکا. په دې جمله کې دا اخا دا د رأیت د پاره مفعول به جوړیږي چونکې اخ دا په اسماء سته مکبرو کې دی او په دې کې دا څلور واړه شرایط موجود دي. اخ دا مکبرم دی، واحدم دی، مضافم دی او یا متکلم طرف ته مضاف نه دی نو دې وجه نه ته دې حالت نسبی دا په الف سره دی. او د حالت جری مثال دی مررت باخیکا. نو دلته هم په اخ کې دغه څلور واړه شرایط موجود دي نو دی او چونکې دا په حالت جری کې دی ځکه چې با حرف جر په داخل شوی ده نو دې وجه نه ته دې حالت جری دا په یا سره دی مررت باخیکا. وکذا البواقی. مصنف فرمای
چې دا نور کم الفاظ دي د هغې هم دغه شانته مثالونه دي. حالت رفعي په واو سره دی، حالت نسبي په الف سره دی، او حالت جري په یا سره دی. مثلا جاءني ابوک، رأيت اباک، مررت بابيک، یا جاءني حموک، رأيت حماک، او مررت بحمیک وغیره وغیره. اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له. مصنف فرمای الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف. دا الثالث دا صفت دی د موصوف محذوب د پاره، او هغه موصوف دی الصنف. الصنف الثالث نو موصوف صفت دا مبتدا ده. ان يكون الرفع بالضمة، يكون لا دا نصب دا انور کړی دی، او چونکه یکونه دا فعل ناقص دی، د فعل ناقص اسم دا مرفوع وي او دا غي کم خبر دی نو هغه منصوب وي. نو دی وجنه الرفع د یکونه د لپاره اسم جوړیږي، نو دا مرفوع دی په ضمه سره، او بالضمه دا جار مجرور دا متعلق دی په ثابتن پوری، نو دا ول بیا خبر جوړیږي. نو یکونه فعل ناقص ابن اسم اور خبر سے مل کر دا بیا خبر دی د الثالث مبتدا د لپاره. نو مبتدا خبر د جمله اسمیه خبریه ده. والنصب والجر تدی دوړو الفاظ عطف دی په الرفع باندې، او د بالفتحه عطف دی په بالضمه باندې. بیا فرمایي ويختص بغیر المنصرف. يختص صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول، او هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له، او بغیر المنصرف با حرف جار غیر مضاف المنصرف دا مضاف الیه دی. مضاف مضاف الیه مجرور د باجار د پاره، جار مجرور متعلق دی د یختص پیل فوری، نو دا جمله فعلیه شو. او پدې کې یختص ویل دا هم جایز دی. کعمر نو دا خبر دی د مثاله مبتدا محذوب د پاره، مثاله مبتدا ده، او کعمر دا ولا خبر دی. تقول جاءني عمر. جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به دی. او عمر مرفوع بضمه لفظا دا ولا فاعل، لهذا دا جمله فعلیه شو. رأيت عمر، رأيت فعل وفاعل، او عمر منصوب بالفتحه لفظا دا ولا مفعول به دی. مررت بعمر، مررت فعل وفاعل با حرف جار، عمر مجرور بالفتحه لفظا، نو دا جار مجرور متعلق دی په مررت فعل پوری، لهذا دا هم جمله فعلیه ده. الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء. الرابع دا هم صفت دی د الصنف موصوف محذوب د پاره، یعنی الصنف الرابع سلورم قسم. نو موصوف صفت دا مبتدا ده، او ان يكون الرفع بالواو دا ولا خبر دی. بیا د والنصب او د والجر تدی عطف دی په الرفع باندې، او بالالف او بالياء عطف دی په بالواو باندې. ويختص بالاسماء السته مكبره موحده مضافه الى غير جاء المتكلم. يختص في المجهول هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له، با حرف جار، الاسماء دا موصوف دی، السته دا ولا صفت دی. نو د موصوف صفت اعراب یو شانتی وي، نو څنګه چې اسماء مجرور دی نو دغه شانتی السته هم مجرور دی. موصوف صفت دا ذو الحال له، مكبره دا ولا حال اول له، موحده دا ولا حال ثانی دی، مضافه الى غیر یا المتکلم. مضافه دا درم حال له ولا، او الى حرف جار دی، غیر مضاف یا مضاف الیه مضاف، او المتکلم دا مضاف الیه د یا مضاف د پاره. نو مضاف مضاف الیه دا بیا مضاف الیه د غیر مضاف د پاره، او مضاف مضاف الیه دا مجرور د الى جار د پاره، او جار مجرور متعلق د مضافتن پوری. نو مضافتن اپنے متعلق سے مل کر دا بیا درم حال لے ولا. نو ذو الحال اپنے تینوں حالوں سے مل کر دا مجرور دے، دا با جار دا پارا، او دا جار مجرور متعلق دے دا یختص فعل پوری. نو یختص فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر دا جملہ فعلیہ شوا. او دا مکبرتن موحدتن مضافتن چونکہ دا حال دے او حال دا منصوبی، نو دے وجنہ دا غطول دا منصوب دی. الى غیر یا المتکلم تدی پا بارک مخ کے مونگا قاعدہ ذکر کری و دری اسمون دی. کم دریم اسم دے دا دا معرفی با قسمونو کی معرفہ بالالف ولام دے، او تدین مخ کے چدا کم دو اسمون دی پا دے باندے الف لام ند داخل، لہذا دا بخپل منس کی مضاف مضافلے جوڑے گی. وہی اخوک و ابوک و حنوک و حموک و فوک و ذو مال. هي ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا را.
چې کله ضمیر مرفوع منفصل د کلام په شروع کې راشي نو دا د همیشه دپاره مبتدا جوړیږي. نو هي دا مبتدا ده. اخوک، اخو مضاف مرفوع به واوي لفظا، او دا کاف ضمیر دا ولا مضاف الیه دی مجرور محلا. نو مضاف الیه دا خبر دی، چونکې د مبتدا خبر دا مرفوع وي نو دی وجه نه اخو دا مرفوع دی په واو سره. نو مبتدا خبر دا جمله اسمیه خبریه شوه. ابوک، هنوک، هموکی، فوک او ذو مال ته دې ټولو عطب دی په اخوک باندې. تقول جاءني اخوك ورأيت اخاك ومررت باخيك. جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به دی. اخو دا مضاف دی مرفوع دی په واو سره، او دا کاف دا مضاف الیه دی مجرور محلا. مضاف الیه دا فاعل دی دو جاء د پاره، نو دا جمله فعلیه شوه. او دلته به دا خبره هم مونږه یاد ساتو چې کله د اسم نه بعد ضمیر راشي نو د همیشه د پاره به دغه اسم مضاف وي د ضمیر د پاره ضمیر طرف ته، لکه څنګه چې په دې مثالونو کې دی اخوک، اخاک، واخیک، دغه شان دی اخوک، ابوک، هنوک، هموکی او فوک، نو د دې ټولو اضافت شوی دی ضمیر طرف ته. رأيت اخاک، رأيت فعل و فاعل، اخاک دا مضاف الیه دا مفعول به دی ولا، او دا اخا منصوب دی په الف سره. ومررت باخیک، مررت فعل بفاعل او باخیک با حرف جار، اخی دا مضاف دی او دا کاف ضمیر دا ولا مضاف الیه دی. نو مضاف الیه دا مجرور دی د با جار د پاره، او جار مجرور دا متعلق دی په مررتو فعل پورې، نو دا جمله فعلیه شوه. یو ځل بیا مونږه دا عبارت ذکر کو. الثالث د اعراب دریم قسم دا دی چې د هغې حالت رفع په ضمې سره وي، حالت نسبي او جری دی په فتحې سره وي. او د اعراب دا قسم خاص دی د غیر منصرف سره، او د غیر منصرف مثال دی عمر. او بیا د حالت رفعی نسبی او د جری مثالونه مصنف ذکر کوي. نو فرمایي جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. الرابع سلورم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی په واو سره وي، حالت نسبی په الف سره وي، او حالت جری دی په یا سره وي. او د اعراب دا قسم خاص دی د شپږو اسماو سره، لیکن په داسې حالت کې چې دا اسما دا مکبر وي، واحد وي، مضاف وي، لیکن یا متکلم طرف ته مضاف نه وي. د دې څلور وړو شرایطو په یو وخت کې موجود کېدل دا ضروري دي. که یو شرط هم پکې نه نو دا اعراب به ورته نه میلاویږي، لکه څنګه چې موږ د مثالونو په ذریعې سره وضاحت وکړو. وهیا او دغه اسما دا دي اخوک، ابوک، هنوک، هموکی، فوک او ذو مال. تقول اوس مثالونه ذکر کوي د حالت رفعی نسبی او د جری. جاءني اخوک دا د حالت رفعی مثال دی، رأيت اخاک د حالت نسبی مثال دی، او مررت باخیک دا د حالت جری مثال دی. وکذا البواقی او دغه شانتي دا نور مثالونه هم دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.